موجودی ما د مال مویشي منډي چې کومه د سارو رنګ روډ چوکي چمتار نسته روډ سره دلته سارو په کافي تعداد کې راغلي دي چې کوم قرباني والا خلک د قرباني کول غواړي هغه هم راغلي د خپل من پسند چې کوم دغه د خوخي سارو دی هغه اخلي بیوپاریان هم سارو په ګڼ تعداد کې راوستي ما سره بیوپاری موجود دی دا غره تاسو کو چې کوم ساروي دلته راغلي دي د خلکو دلچسپي څنګه د خلک ساروي اخلي کنه اخلي او موجوده چې کوم د پېټرول او مهنګای د هغې سره په دې باندې څومره اثر پرېوتی دی او خاص کر د قرباني کولو باندې څومره اثر پرېوتی دی د سارو ریټونه څنګه دي دا په دې اړه موږ سره اوسې دي نه تاسو کوو نوم نیم دی زه د کندهار اوسېدونکی ما او زه په خپله ما دې ته مخکې ویلي وو چې بهي تاسو ځان سره زیات ظلم کړی دی موږ به نور کله 3-4 ټریپه راوړل نو د خلکو به لږ لږ واغستل دې پرې له موږ یو ټریپ راوړی او په کور کې ورته ناست وو چا لاس نه اچو اوس په دې ټیم کې لکه ساروي ډېر کم دي په یو ساروي په سر باندې 4 کسه ولاړ دي نو دا دې ځان څه زیاتی کړی مطلب دا دی چې لکه خلک ډېر دی او ساروي نشته دی ساروي نشته نه ها دا په پېښور هم نشته یوازې دې دی باندې نه دا څه وجه کیدی شي د وجه دې کېدی شي چې دې خلکو ورته ویل چې بهي دا به د اختر په شپه اعلان وي بس او ارزان دی او دا دی واغه دی لکه د خدای بندیانو تاسو ځان پوره کوئ او قرباني خو هر سړی کوي ها نو زه دې ته دا وایم چې دا زیاتی دي ځان څه پخپله کړی دی هر یو سړی د خلکو دا وینا ده چې کومو خلکو په ډومبو کې څاروي وانهغېستل نو هغې اوس په ګرانه بیه باندې ځکه اخلي چې موږ چونکې څاروي یو ټریپ راوستی نو هغه مې لا خرڅ کړه نور څاروي موږ رانه وستله نو اوس څاروي چې کوم دی اوس د پنجاب نه نشي راتلی څاروي بس دغه یو ټریپ دی چې چا واغستله او ماښام به په انشاءالله څادر وغورځوي په هر یو څاروي باندې موږ سره اوسئ دا خو موږ بیپاري سره خبرې وکړې کوم اخیستونکی چې دی موږ هغه سره هم خبرې کوو نو زموږ سره اوسئ ګرانو کتونکو موږ تاسو ته ویلي چې بیپاریانو نه پس به موږ اخیستونکو سره خبرې کوو کوم چې قربانۍ والا خلک دي یو ملګری را سره موجود دی دی هم قربانۍ له څاروي ګوري د اورو چې دا راته ووایه چې ته څاروي اخیستلو راغلی د څو ورځو نه څاروي ګوري او څاروي اخیستلو کې دې ته د څه مشکلات مخې ته راځي مطلب ګران دي که ګران دي نو په څه وجه ګران دي او قرباني خو به کول غواړي نو څه به کوې نو زه خو دا 3-4 ګنټې وشوي چې ګرځم راګرځم او ریټونه خلک وایي خو څوک یې اخلي نه اوسه پورې چا منډۍ ډکه ده خو ریټونه ډېر زیات دي او اخیستو والا ډېر کم دي ریټونه ګران دي نو د ریټونو ګران وجه خو د پېټرول مهنګایي یا د نور سره دي تعلقي نه چې دا دې سره خو هېڅ تعلق نشته دا لوکل مال دی دا لوکل مال دی ټول ډیلران دي اوسه پورې چا ما دا 3-4 ګنټې کې کس ونه لیدو چې چا پیسې ورکړي وي چې څاروي یې اخیستي څه اندازه 3 ګنټو کې ستا څه اندازه شوله چې ماښامه پورې به ریټونه راپرېوځي نو دا ټول خلک د مازدیګر ماښامه پورې انتظار کوي چې کېدای شي ریټ راوغورځېږي نو په دې وجه باندې څوک سوداګانې نه کوي زه صحیح ده ډېره مننه د وخت راکولو الله دې تعالی وکړي چې تا د خپل څاروي تا ته میلاو شي او قرباني په خیر خیره څه وکړي دا و زموږ سره ملګری هغه دا خبره وکړله چې موږ په دې انتظار کې چې ریټ راپرېوځي او موږ څاروي والو نو د مزید اپډیټس او معلومات لپاره زموږ سره اوسئ